تبدیلی براشي راځي زه درته دا وایم عقیدې تبدیلی د عمل تبدیلی راولو حکومت باغه کوشش کوي موږ ادا کوو عملی تبدیلی راولای د هندوانو په طرز وعده د محمد رسول الله په طرز کوي حضرت سلور بچي واده کړ دی يرونو د سلور نه ناشنای دی یو نه خواشنای کنه فاطمه خو مشهور ده کنه فاطمه واده څنګه شوه دی امیر صاحب مولوی صاحب اجي صاحب فاطمه حضرت څنګه واده کړدا زما تا تمینت خپل لور دي داسې واده بیا زتا ته دا وېما چې د حضور صلی الله علیه وسلم په طریقه واده کې هغه رشتہ کې به الله دومره خوږواله محبت اتفاق راولي چې ته خوشاله او زړه به نه خوږيږي نه په الله مې د قسمی دا تاسو یقین راځي دا قسمونه ذکر کوو په الله مې د قسمی دا سې کلی مونږ ته معلوم دي 200 جنکای خلکو پریخي دي کال واده نرستو میاش واده نرستو 15 میاشتې واده نرستو 3 میاشتې واده نرستو پاکا 2 ورځې واده نرستو دا ولی تا په سنت د مودي استعمال کړی دي هغه کې الله اتفاق او خوګواله د سرن راولي تا په د نبی طریقه سه زلیدا الله بستا رشتہ سیزی وسو نری پریدي د اتفاق تا قطعا دي نه پریدي سن سبرازي اګورا مور پلار له سوره کینسر دي چې غمي ورتا پوښوي ادو کال نور سره طلاق کړی شي واپس را وېسې شي یا غکور کی وي چې کاروبار کوا او دقل تبای چې زه سو ژوندم بل ځای به نکاح نه کوي اپ نکاح ته نه پریدي بل او پریدي ومنه مثلا اساتی ومنه نو د دې نه بل ظلم شته دا مور پلار له سوره عذاب دی دا سوره عذاب دی يرونو دا ولې دی راشي تبدیلی راولو کومه تبدیلی غلط جرګې هم کولی نه بکو د ظلم فیصله هم کولی نه بکو پښوی د ظلم فیصله کولی نه بکو ودونه دین دوانو په طریقه کول نه بکو دا جنگ دا من بیا علماء لیکلی دي علماء قرآن و حدیث وګوري دا ټول لکه الټراساوند معاینه وکي لکه نو بیا خبره مونږ ته اسانه کی دا څه طریقه دا جهیز چې ورته وي تمام هندواني رسم دی تمام هندواني رسم دی جنای پلار باندې دا الک کور د کول نشتی الک دی د کې د کور د سنبالولو طاقت نه پیغمبر وی واده دی نه کوي نه دی کوي ولی کوي ته ځان له کور جوړای ته ځان له سامانونه اخلي ته واده کوي کنه ټوکې خو نه وي پوښوي دا به ته کوي ته د جنای پلاری لس ارب روپۍ کرنٹ اکاؤنٹ کې کېدا هغې لاغه کاپی ونه ورکا لوري ستا ما سره لس ارب روپۍ دي دا دي دا مایخي دي ادا ستا کاپی دا ادې به ځان له اوباسي خاوند ته روایت تعالی اوباسي یا ته اوباسي کسه کوي کوه من خو تا د جنۍ پلاره خرچې نه منې کوو یو ځل زه سزۍ ته راتلم نو سزۍ ته راتلم جو ډاټسن کې ناست یم لپاسه چا دغه شیخ ډبل بیډ ورته کسی شي د دې یو جدا قصه ده هغه د ممبر د کولو نه هغه ځان له بل چا تپوس وکړ نو هغه د میراوس هوټل ته کې لاړی که نه هغه نه تپوس وکړي هغه مونږ ته کړ د زبردست قصه ورکوي میراوس هوټل دی دغه څه ځای کې دی خو چکداره ده که څه ده زما خبره کره ده موږ هلته تلي لارې باندې تو پېښ شو منځ کې د هغه هوټل دی سړو دا څه قصه ده بیا هغه هلته ناست و راغی کېناست وایي ناشنا مه ګڼې د میراوس هوټل دی دا لیکایي پکې موږ ځکه کړې ده موږ یې کړي دی زه ډاټسن کې ناست یم دا شی لپاس اخره ډاټسن نه جنګلي لپاس یرونو دې کې چې موږ یو 4 کیلومتره لار به ولي دا یو بازو د ډبل بیډ ارتاو شوی دی کوم ځای کې موږ کوزېدو سړي کوزوي نو زما مار څه ته خیالي مې رونه څه تبدیلي راغله وي څنګه مې دا
درو بازوګانو باندې بس ترتیبي ستاسو دا ترتیب سره څنګه درې بازوګان مستاسو د پالنګ خو درې دغه نه دي بازوګان وجو کوته یې سړیته بازو شو دا ستا سامان دې دلور دې د نبی شام پورې بازو کا ته کروڑه کې پاتې کی دا ستا سامان دې دلور ها لسر روپے کا کروڑا نہ کروڑ شیشے دے لاکھ شیشے دے لسر روپے کا لوری بچائی ستا ما سر دا حقو دا ما تالا درک تو چیزان لپے سکا نن یو یو کور کی سمر سمر بچائی بالغ ناصری دا دی جہیز دا لاسا چا دا کیگی نا یوی سرے ورکڑے رے بلی لوس کول نشی وسی نشتے رے بچائی بالغ ناصری کور ناصری دا دین دے نبی علیہ السلام فرمائی دریو خبرو کی تادیو کا مجھ ٹیم راغے فوراً کوا مجھ ٹیم راغے فوراً کوا لملیٹ مکوا مڑے وشو فوراً خخوا مڑے وشو فوراً مازیگر مرشو شپا کورمہ تیرا وپا مڑی ماسخوتن خخ کا لس بجے شپے خخ کا پیغمبر دین دا دے رونو کچا سر بل سے دین وی اگا خولے شی ویلے شی دو خبری شوی درم چی بچے دے بالغ شوا نو فوراً انتظام دا ودو لوکا دے آگی دیگی کوشش تکوا دانا چی خلقو با جانڈی سری سپینی راغستی نار حیدری یا علی او بلنکی لور بالغ رزتا پوس کوما نا 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 دا دی بہتر زی پخپلا شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت مشر خپلا لور چی بلوغ تاور سر پخپلا یو عالمو که طالبو آغا تے اوالا کڑا گاڑی کیو سر کیونو لبیزا حسان وادو منگتا دا لور سر احسان نا نمانی کو ما ہوتا تو ویلا سبر روپے ورکا اے دیزنی لعنتنو وجنا منگا غوادن نکی گی تبلیغیان مشران علماء وائی شادی آسان بناؤ گے زنا خود بخود ختم ہو جائے گا ودون آسان جوڑ کھائیں الگ تقبل رشتہ میلاو شوا جنہ تا رشتہ میلاو شوا آزے گو رہے زنی دا تفصیل ندی علماء نا تپوس کوئی وعدہ چی تب کئی بچی لا نو دا عالم نا تپوسو کا اگا بتا تا مکمل دا دی حالاتو خی سزینا بوعدہ کئی سنگ بنی آدم بوعدہ کئی دیکھ س ترتیب دے دا بتا تا عالمو خی بیا پاگا طریقی خپل زویلا رشتہو کا بیا زویتا تیرے بچیا دا زما رویرا دا گورا تا با لیدلی کنی لیدلی یو نظری چرتا او گورا زما خیال لزتا لاغر آوالم جو آغا خو نیٹ والا لکتے آغا تا خپل تر لورم معلوم دا دا مودی لورم معلوم دا امریکا کے دا بش لور ورطا معلوم دا نیٹ والا دیر تجربہ کار دی آغا با ہوئی بابا جی دے چا پخلی ہوا خیر دے دے آغا دوستانو پا ذریعہ ہوا بچیا تالا دا فلان کئی را وعد کوم اپنی کا کوما آغا با آغا خپل یار دوستوی خیر دے بابا جی مخیل با منگ نرازو که دسی کار آغا کئی تا پوشوی چه دا دی بانی رضا راوڑا بیا با مولی سے براشی پا نکای صحیح پا مقابلہ دا اللہ سیر با روپو کی فلان کی فلان دا فلان کئی منگا فلان کی لور کڑی وا تا رشتہ نی کڑی وا بس خلاص شو منگ سکو منگ سزینا صدا سے بالا راولو آغا چه دسی وگرو وی تے بیبی وی خوڑا چی شیرے دا رشتہ نا نبی علیہ السلام دنیا نا تلے دے ٹولی خبری منگ تا خولی دی تلے دے حضرت یو صحابی نا تپوسو کو وعدہ دے کڑے دے کاسی عمر دے خوڑا لے دے یا رسول اللہ کوئی دن میں کڑ دا کمزے کی فلان کی علاقہ کی تا بنی آدم لی دلے دے یا رسول اللہ ما خو نے لی دلے نبی علیہ السلام فرمال دیر بخوے چی او زلتا لی دلے زمان نبی ویلی دی دے کی خیر دے پاشوی دیر رشتے پلرونو راویستی دی اگر زوے چی تلے دے حالت کتلے دے پدی نن و تلے دے پدی کڑکے و تلے دے تا کتلے دے تا دا نبی پا طریقے رشتہ کڑی نا دا
تا د نبی په طریقې کړی وې تا عالم سره ناس وې هغه به تا ته واده خولی و چې زما نبي وایي رشتې کوئ نو یې داسې وکړئ دې وجه نه زموږ رشتې کامیابې نه شو دقسې د غم راواخله غم آسان طریقه ده مړی وشو فوراً قبر کنستون کی دی قبر کنی غسل ورکون کی دی غسل ورکی کفن دی واچی قبر لکه تیار شو او جی کم سو کسان جمع جنازو که د نبی طریقه دادا نبی طریقه دا نه دا چې اوس سړی اسلام آباد نه را روان دی 2 غنټې 10 غنټې هغه ته لیټ کا نبی طریقه داوم نه دا چې 9 بجې مثلا جنازې ټیم دی 8 بجې لاش راوړه میدان ته ادا طواف کیږي حجر اسود خولي دا چورلی تنا شیخ زکریا رحمت الله علیه تبلیغی جماعت مشر هغه خپل کتاب کې لیکلی دي چې مړ چې اوزل کفن کې مخ پټ کړی شو دا خودل خکار نه دی دین منګ منو نه یې سړیا په آرام کې نه دینونه نشتی شیروان دی راځي چې تبدیلی راولو کته خو کوم هغه تبدیلی راولي خو دغه حواله کړم محنت شروع ده انشاءالله پښوی خدا تبدیلی راولو نو دا په تقریرونو په جلسو په ختمونو نکیږي اوازي قومي جرګه په وکای منګ بنن بعد واده د محمد رسول الله په شانتي واده کو ولیمه به د هغه د ولیمه په شان په طریقه چاغه خول دا هغه سی ولیمه وکاو خیرات ته خیرات بسنګ کو دیګونه چاول خان بخوري پکې اولو ادا بل چې خوار پټکه درې ورځې وګه ناسو د خیرات پته مده بروستو خوري دا چا ویلی دي يرونو دا چا ویلی دي چې د مړي خیرات به خامخا پخو بیا به خوخو دا چا ویلی دي دا چا دین دی صدقه لفظ راځي مړي پسې صدقه کوي ته مړي پسې صدقه کوي مړي پسې صدقه کوي نو مړي پسې چې ته صدقه کوي صدقه به څنګه کوي نو د حضرت نه تپوس شوی دی کنه صحابي دی مور یې مړه ده راغې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مور مې وه ما خدمت کاو سود به مې پې کاو خدمت به مې کاو هغه وفات شوی ده آیا داسې طریقه ما ته وښیه چې زه هغه وکم زما جز مور ته فایده ورسي څومره خوند کوي دا خبره نبی السلام فرمائل ملګریا غزه کې پلان کې علاقه کې کوی وکنا پیسې ولګوا کوی وکنا ابیا خپل مور لپاره وقف کا اعلان وکا چې دا کوی د چاوم نه دی دا د هر مسلمان کوی دی سوچ ته وبس کی حالانکه د لوګي دور علما ناشتي نوړای نه ملاوي دا حضرت ورته ویلو ملګریا و خلال کا پوخ کا امنګ براشو ټول براشي نو ماړ بشو ویلی دي نه دی دا نن موږ چې د خلکو خیرات لزو مجبورن نزو زما عزیز دی زما رشتہ دار دی زما یار دی زما دوست دی چې نن نه زمانو سبا زما د پلار خیرات لبن راځي نو زه دکان بندوم خپل ډیپټي مخ کې رستو کوم هغه چاولو د مړي لازم هغه یا په ما بد راځي یا اخیر راځي کله کله خدای فضل سره بدی راشي زه په هغې بیا ډېر خوشحاله دا د مړي خیرات چې په چا بد راشي څه طبیعت کمزوري به زما ګنهګار یم جو زه پې ډېر خوشحالېږم دا چې کټونو کې نیغ کړي که نه هسپتال ته ډریپونه ورته ورکوي تا کور نه وړی نه وای چې ته مړي چاولو پسې ته دي په ارام کې نه سړیا خیرات به څوک خوري چې د ماښام اریاني ماښام اریان دی الله ماته نه کي وچه خوره وچه خوره وچه خوره اوبو سره خوره سوزه کې اوبه نهرونه بهیږي جومات لاندې الله پاسه اوبو سره خوره پردي مړي ډوډۍ مه خوره دا د څوک لاچاره غریب هغه څوک وخوري چې کور یوه ډوډۍ نشته هغه د لاړ شي ودې خوري دا من خیرات دا خلک خوري ما لیدلی دي 80 لاک ګاډي کې راغلی دی ته پوه شوې د 1.5 کروڑ ګاډي کې راغلی دی ما لیدلی دي 50 لاک 25 لاک 5 لاک د اخبار د خاصه لنسر والا دې ګاډي کې راغلی دی د مړي چاولې خوړلې زه وی الله دې وبخي چرته به خدای نه بخي ولې به خدای بخي پر رسمي خدای بخي
د مالدارو له ډوډۍ کوي د خوا کې کونډه ده سویم کال د خاوند مړ دی د ګټنې نشته دی دا بچي یتیمانان دي خپو نخپیاب لدي جامه ورسره نشته دی د انتظام اول پکارو کې چاول پخولو دا ول پکار دا بس کہتا نغد بور کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسو دسی وکای په دی لاس خیرات ورکای دا مخبروي چا چې په دی مال خرچه کو دا لاس خبر نه کو عرش سور لاندې با د ناسی نور سغواړي اے بد قسمتا نور سغواړي په دی لاس مال خرچه کا دا مخبروا تب د عرش سوری د لاندې ناسی بیا د قیامت هغه ګرمي چې سزه کې به سوري دي الله دې هغه زموږ سره نصیب کې خو وچ پوچا سکو غیلا نه وچ پوچا خوش نو خیرات دغه دي واده فاطمه علی سے پخپلا وغختلا یا رسول الله فاطمه مال په نکاح راکا ګور عزیز دې د ترزوی دې تربوري دې نبی علیہ السلام میں ډیر خلا انصار مهاجرینو نه کسانو بلل و تاسو گواشه ما خپل لوره دې ترزوی علی لا ورکړه سمیاشته تیر وتلی یو ځل حضرت علی وای یا رسول الله کو وادرا کینو خبی نبی علیہ السلام میں ډیر خلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زنانه وسره کړه فاطمه وسره کړه وی علی کور کې پریک دای ارازای دیزه کې سمامولی ونی تولی ثبوت راځي یو بالغ ثبوت راځي چې پکې واخو بالغ ثبوت راځي یو لوخه د ابو ثبوت راځي نو ځنه وای چې وګوره جایز دی لغونی اخوا نظر واچوا یو لور ودن حضرت چې جایز ورکاو د دریو نور سره شیشه ورکړ دی یو شی ثابت کا یو یا دا وایا چې نبی علیہ السلام فاطمه سره خکړ دی او دریلونو سره ظلم کړ دی دا ته ویلې شې زنه شم ویلې علی سره ولې دا ور کړ دی علی د پلار نه پاتې شو وړو کې حضرت لوی کړ دی سشه ور سره نه سشه نو دا یو تولی یو لوخه د ابو سلام سے سبل شه بالغ ادا ور کړ دی سشه نو اوس کورونو کې سامان زیږي ما دا جنگوم لیدلې دي چې واده راغل دی جنې سره جهیز زیات راغل دی د الک پلار او د الک مور هغه وغو سره جنگ کړل چې مونږ کړه دومره زه کم دی چې مونږ دا سامان سنبال کو دومره زه کم دی چې دا سامان سنبال کو نورونو ټولې غلطي دي منگ پہ خورے کڑی خپل لتی دی دا پریده دا مرداری بتی دی دا سر پریده رازه چې پدی قرآن غیرتو کو دی قرآن چې کمی تا غیرت ویل لی علماؤنا ازدک اقا واخلے کما جرگی تے جائز جرگا ویل دی کمی خبری تے ظلم ویل دی اینن ظلم پا کلی کیوشی سوک نوی چې دا ظلم شوی سوکم نوی پتی طریقہ چرتا جنت شته دی مشکات شریف کې رونو حدیث دی مشکات شریف کې حدیث راځي یا جبرائیل قلب مدینه کذا الله فرمایلو جبرائیل لاړشا دا فلان کې کله پد خلقو الټکا جبرائیل راغه چوي کته کلی کې نیک سړی را ته غټ غټ لستونی دی عابد دی اسپینه پاغوندا خې جامی دی میرا بونه دی پتندی باندې نیک سړی دی یا الله داس لاړیا اے زما ربا ان فیهم عبدک التخذتل مستایا او داس بنده مالی دلې دې ستا نافرمانی سترګ رپم رای نه دکړي اے الله تا وی کله تبا کا زدی بنده سره چلو کم کله چې تبا کوم دا بنده تبا کیږي ادا داس بنده دې ستا نافرمانی زرا بر نه دکړي اللہ فرمائے لے جبریل لاڑشا
ددی بیمان ناوڑم بے شروع کا دا سپین پاغوندا دا عابد چے دے دا دا نفلون والا چے دے دا دا نیوڑم بے شروع کا یا اللہ دا خو خسڑی دا والے وی دا زکا شروع کا پا ملک ظلم کی گی ناروا کی گی بی دنیانی کی گی دا دا تندی بنی تریوال نرازی چا دا ناروا کی گی زما دا اللہ خلاف کی گی تندین تریو کی گی نا رونو رشتیا ہوئے دا ناروا چکی زمان سر تندی تریو کی گی دے سرا نا یارو لا رونو شیو چولے تندے پڑک ہوئی خوشحال شی دا چا وادر دا غنبکا چا پکی دا دا فلان کی سیب وادر دے فلان کی سیب وادر دے خواہ دا پاکستان تاریخ کی یو مشہور وعدہ نزدی دور کے شوے دے مولانا طارق جمیل سے وغا نکاح تڑل لے بیا دا یو اعتراض ہو چه طارق جمیل سے ولا 10 لک روپے ورکڑ دی بیا دا اغا خپل یو تقریر ما وورد چه اغا تینا توبہ تائب دے چه ما ندی اغسطی دا جو ٹک شوا اغسطی دی ندی اغا دو پسار داڑنا دے راغل یو ڈم لا 50 لاکھ ورکڑ لی بل ڈم لا 55 لاکھ ورکڑ لی 1 کروڑ 5 لاکھ صرف 2 ڈمانو ورکڑ لی 1 کروڑ 5 لاکھ دا چه سو ایر بدیا خبر عدلتا موبائل کشتر ہے زیت مانا ایر دا چه دا ٹول سورو روپے لگی دلی دی بیا ولی ما بیا شادیال بیا نور قصی بیا طارق جمیل سے بنما واوری دا غووی زا مجبورن تلے ما ولی جی تسکی مجبوری تا خو زمان خساڑی تا خو دنیا عالمی مبلغی تا لخوتل نو پکار وی دا زمان دا آتیش تو کالو ملگریو دا خپل الفاظ ماوری دی آتیش تو کالو ملگریو زه خدا نما نما چه آتیش کالا دا اللہ دین کے لگے دل سڑے دے او وعدد دا دنیا پا تاریخ کے غلط وعدد کئی غلط دا کزے قوم ڈبل غلط دا تا امی کئی یو غلط دا زسپینو جامو داویداری چه قوم لسزل غلط دا دو ٹکو دا دین داویداری ما دا زمان ملک تے رونا خدا خبر دے دا بکل سنی دا تندی من تریوالے نے در آگلے صحابہ و غیرت داو بدا بے چولی دا بدا بے گنالا اے سوک دا ثبوت نشیور کولے چھ بدا لیدلے دا خی گنالے دا سوک دا نشی ثابت ہولے ولی اگر ٹریننگ کری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹریننگ کریو دیو جنا چاہوی بدسی اوبوتا وی زین و تلل بچے مزہ جو بدری صحابہ دسی خلقو ستا خور خدا ملکو نا پکتا اوڑی دی 4000 لاکھ کر دے پوری جہاد میدان لروان دی کشتہ کافرو پوری کر دی سلور زر صحابہ دی امیر وی زبس الفاظ ویم اس پا دریاب دنگوم میرے گے زمان مل کرو اسونا پا دریابو دنگو ہے امیر خپلا سو دنگاو ملگرو اسو دنگاو 4000 لاکھ کر پورش پا دریابو تلوانے زمان جنبیڑی سین تا دل تکی بشام سین کی پورش ہے دا زی لند دے جنبیڑی مخی زی دیر پلان دے تب استرشی دا زی لند دے دل تا پورش ہے ٹوپ نہ مڑا ٹوپا نے وار تو پوری کی پر ٹوپو نو منگا 300 کلومیٹر پہ زپک پلا زمان سڑے سڑے کی گی خونا بیغم روانی اور لگ ٹریننگ لگی ہو لاسی جا پر ٹوپ خاتل ہے سزے کے بے مڑ خلقو قتل ہے یا بر استرگو نے وطل ہے چرتا سزے تبتل ہے یا بے ایسی گوری پھاشوی سلور زر لاکھ کر پورش تپسین پر ٹوپ سر ام نشی پورے کے دے یاری گی افریقی زنگل دے وی دلتا پاتکی گو رزنیم ملگروی دلتا ماران دی منظری دی وی زبس الفاظو ما اللہ دی خیر کی امیر سے پاسے دا و ایو الحشرات اے زناورو نحن من خدام محمد منگ دا نبی خادمانیو دا زی منگ تا خالی کئے اے زناورو اے زہری سیزنو دا لقا خوشی کئے مار روان دے اجدہا غٹ مار داستا مار ندے ایسا مار دے چرمخ کئے
اجدها چې روغ تیرول کوي هغه تختی منظره تختی شادو تختی هغه میدان اوار شدو تا ای شی پات نش ته دسه غټ ځنګل کې شپې چغه کا کستا بیا منګ اډو کې بیا مو ترنجو سلای جوړولو نو زما دي قسمی ته سوای تعالی خو ګډړان سلور پوره دي هغه نه منظری تختی ته د پیشو د جواب نه ته منون کې نه هغه منون کې هو هغه نه منظره زکه تخته ده ته په دې خوان نشي پور وته هغه په دریاب پوری وزي هغه منون کې هو مونږ منون کې نه یو راشه چې تبدیلی راولو منون کې شو الله دې مونږ منون کې الله دې مونږه منون کې عزت مندو غم د نبی په غم رنگ کای لکه قران کې آیت راځي صبغت الله ومن احسن من الله صبغا رنگ شای پر رنگ د الله د دین و د الله د دین نه ببل کم یو خستا رنگ وی نصاراو بس چل کاو بچے به چې پیدا شو کنه زړ رنگ کې به غوپک بیا به راو وخت داسي آلان سارا نصرانی ان حقا دا لک زمن اوس صحیح نصرانی شو آیت راغه د قران صبغت الله و رنگ د نصارا او پریدای د يهوديانو پریدای د مشرکانو پریدای رنگ شای پر رنگ د الله د دین منی واده امریکای والم کوي واده سیکو هندوم کوي واده توم کوي ستا واده با پرنګ د مصطفی رنگي د سیک واده با پرنګ د سیکانو رنگي د انګريز واده با پرنګ د انګريزانو رنگي زماو داغه د واده با فرقي آغا هارون اچي گاڑو کی بھی زهارون اچو ما گاڑو کوي آغا گډيږي من گډيګو زمنګ هندوانو سکانو کې عیسایانو کې سفر اخرا راشه ځوانان گئی ستا خو غنن سبا جو مرګ نيسته سکوټر باندې چې دې کنه نو ما خل د کروڑې تنه شر سره سزا کې دانګي ځوانان یا نیکان شه که په ځوانۍ کې مړ شي بیا جنتي که بوډاوالي ته چې ته خطا شو سکوټر د صحیح چلا ورسېدې جو بیا جنتي پوه شوې داسې ګارنټي شته چا سره چې ځوان به بوډا کېږي مري به زمونږ مولانا کفایت الله صاحب د شیشه لا خوا بابند بدکل خوا کې زمونږ دوست عالم دی د 21 کالو هیغ نیغ بچی دی هغه داسې ښایسته ځوان سړی حیرانېږي د نټ والا به په نټ لیدلی همي خو سلمان نوم یې ادا نږدې ورځو کې کته کمپلیس کې داخل و سپریشن شو ناکام شو ادا مخ کې ورځ هغه منخخ کړ وفات شو ترې څه ګارنټي ده ته به بوډا کېږې بابا مرې خدای لحاظ وکړئ ځوانانو صحابو کې ځوانانو و د 12 کالو ځوانانو هم سم کسب کړ دی زړه کې ایمانو دی هغوی زمونږ ځوان سره به دقه کوشش دی چې ارمان د زه جنی وي ارمان د زه جنی وي سړیا اوس خدای پیدا کړی لیکن زه څه وکړم نو که ته حکومت کوشش ورو دی شاید چې تا نه جنۍ جوړه کړي امید کوو دنیا په امید خوړی کېږي خو زه تا ته عرض کوم تا لکي په تا خلکو ډبامې غږول دي ته نرې تا به پخوا شینګری پته کولې ته نر بهادر یا چې مودي له کنډو کې سر ښکاره کړي چې مازغه دې ولا زلزولي ته خو نر یا تا نه توقع دی سړیا بوډا غریب څه شی کولی شي ځوانان د الله په دین غیرت وکړئ ستاسو د ځوانۍ کې به خدای داسې برکت واچي ته تاسو زړه به خوشحاله نن ځوان غمجن دی بوډا خو خود غمجن دی هغه وی هغه ځواني څه شوه ځوان په دې غمجن دی دا اوس څنګه چلې زه ولې هلک پیدا شیم دا غمونه پرېږدئ زړونه سم کړئ راشه زړونو شفا قرآن کې ده وننزل من القرآن ما هو شفا دا خبره ده صفا پوه شوې ځوان به هم خوشحالی ستا بچای به هم خوشحالی دین پیز دکا دا دینی مدارس دا علماء قاریان صاحبان چې کم محنت کوي دا ستا بچای بچی نه ستا بچی جوړی دا محنت لري کا اوس خدا سے دور راغې دا پرونو نمبر راځي د نت کې بتا سو کتلی وی ما ته چا ویل دی موږ نه یو نت ته دومره وسګار خور او مور ټکولې دي اوس هغه داسې جیل ته بوتل دی خو چرګ مرګ ورکوي چې غټ شي که نه
ان بیا به پریدي یریږم خور او مور ټکولې دي خور وی مال د جیداد کې د مال کې سیسا زوم د بابا لوري ما رور چې پاسد نو مور یې موټا کولا نو خور یې موټا کولا نو داسې والدي کنه چې څنګه یې زړوي اما ورته خبره ده چاوي سټکی سره والدي خوان دی وک ها قرآن کې الله فرمایي د دې بچای حق ته او د وړو پلارا تا سره د دې حق ته کستازو سل کنال اخلي لور له 50 باور کای اکته جوان کې مال تقسیمای نو سل بده لور لور کای نو سل بده الک لور کای لس لک بده لور لور کای نو لس لک بده الک لور کای اک مرشوي نو بیا په نیمه ده بیا چې سل کنال الک اخلي 50 کنال بلور اخلي داستا د انګریزي قانون چې دی هغه کوم پټواری نظام کې میراث د قشن تقسیم دی د اسلام په طریقه دی حاجی سپتلو نږدې ورځو کې پټواری ته وی زما سلور زامن دي جیداد هغه په دغه کا پنوم کا بیا وروسته به جنګ هغه حاجی صاحب استاد د لونه نشته وی نشته حاجی صاحب سلور لونه وی ور د منګه استغله شه آغا حاجی صاحب ستا لونا ناجی نشتی حاجی صاحب کے تا قرآن ہے کہ قرآن نے ما پسی زبا مقیمہ قرآن نے ما پسی زبا لونا نشتی حاجی صاحب دا خیال کرلے چه لونا حکور نشتی ورکر دی کنا زمانو سسخیانو سشمانو بوتلی دی پوشوی آغا جیداد سالورو زامنو پسی کو لگ رضی رسول خبر حاجی صاحب ورہ سید کم زیتا جہنم تا جہنم تا شاہ الیاس محمد سے دہلوی چاچے تبلیغ جماعت بنیاد خدے اگر چوسڑے لور لمیراس ورنکی جہنم دا ٹکانا دا جہنم ٹکانا دا اللہ قانون خلاف ورزی کردہ دے جنت تا نشت لے در شاہ الیاس فتوہ دا رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ پردی حق سر مزہ غرون عمرہ گناہوناو کا ستا د شنګړې غرونو مرته ګناونه دي کړ دي دومره غرونه ستا ګناونه دي خو پر دې حق د تاروم نه استن عمره نشته شاید چې تا زما رب معاف کی الله ډېر معافی والا دی چې پر دې د ګنډانه ستن در سره کنا سو پوری حساب نه شي جنت ته نشتلې اټول کړم به د کور بتا نسی ستا لور ستازوی هغه بتا نسی هغه نه بعد بدا گاونډي نسی بیا د کروڑې والا بتا نسی بیا خو ته روستو الته تلې اول خو د کسب دل تکړ دی الله زم په حال باندې رحم وکي دا دو یو نیمه ویلیو یو نیمه په ځای 32 شو د آیت لفظي ترجمه کومه بیا جو بس کو نو دا خبره ده واښو الله اکبر ما ساسو مخ کې آیت لستیو دا یو کلیو دریاب په غاړو دو باندې الله امتحان په تور خالی پرز مایان بند خالی پرز بداو چې مایان ودا په بو لپاس ګرځیدل په بو لپاس چې ګرځي مخکار ولا ورته سور خوشحالي دو ته پیغمبر وخت ویلو دا منسای نه نور ورځو کې نسای خالی پرز منسای دا وګدا واقعیا ده تپوسو که د دوی نه په باره دا کلی کې چې و په کنارې د دریاب کله چې دو زیاتې وکړو د خالی پرز کله چې راتلل به دو ته میان د دو پرز د خالی ښکارا کله چې خالی بنو نه به راتلل دا میان دارنګې امتحان وکړو موږ دوی باندې په سبب د هغې چې دو پیسق وکړو کله چې وی یو ډلې د دوی نه ولې نصیحت کوئ یو قوم ته الله به یې هلاک کي یا به وله سزا ورکي سزا سخته سله لګیا یې مازغه وموخوړه مه وایې دوی ته قالو وی حق پرستو معذرتا الی ربکم خپل رب ته معذرت پیش کوو عذر پیش کوو خپل رب ته معذرت عذر پیش کوو فلما نسوا ما ذکروا به کله چې دو هیر کاغه چې دو لپاره نصیحت ورکړی شو انجین الذین ینهون عن السوء هغه خلکو نجات بیا مدکمو چې خلق د بدو نه منی کول دا غلی او کون کی
دغه غلو نه قرآن غلی دی بعض وی هغه نجات متره غیبا خو قرآن کریم ته نه غلی دی نجات چا متره انجین الذین ینهون عن السوء دا درې ډلې شله یو ښکار کوونکي یو چغه وایي چې رونو حرام دي یو شیخ فرید ډله شیخ فرید خوله پټه بهتري ده دی غلی شله دا درې ډلې شوي درې ډلو کې نجات چا محمود الله رب العزت وی انجین الذین ینهون عن السوء ما هغه کسان پرېښله چې هغوی خلک د بدو نه منې کول دا مې پرېښله دا درې واقعي نچوړ دی د عزتمندو دا دینی مدارس د دوی اخراجات تاسو قوم پوره کوئ دا ستاسو فرض دی علما قاریان صاحبان چندو ته غوښتو ته مه محتاجه کوئ هغو ته وایي تعمیر